نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عزت مندو مسلمانان رونو د قیامت نمخ کې چې کوم حالات واقعات د الله پیغمبر په خپل احادیث مبارکو کې بیان کړی دي نو په هغه کې دا هم دي چې دا بخل بے حیايي او دوکا دا خبره دا بعام شي لکه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت د علاماتونه دا هم ده چې بخل بے حیايي دا به عام شي خیانتګر دا به امانتدار وګڼل شي او امانتدار چې دنه دی به خیانتګر ګڼل کیږي نن زما عزت مندو مسلمانانو ورونو ګورئ چې کم خیانتګر دي نه هغه د میډیا په مدد سره او په ذریعه سره په خلکو کې هغه چې نو امانتدار ګڼل کېږي نیکان ګڼل کېږي او د صدق او د امانت سرټیفیکیټونه ویشل کېږي دا صادق دی او د امین دی او چې کم امانتدار خلق دی دیندار خلق دی نو هغه چې نو هغه دهشتګرد ګڼل کېږي او هغه چې نو انتها پسند ګڼل کېږي او هغه د طرقه مخالف ګڼل کېږي او پاغي باندې قسم تهمتونه لګي او بل حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې داسې لباس په عام شي چې هغه به خزه اغوسته وي خو بیا په هم خزه بربندي نو یا هو به دور ناری چې د خزه وجود به پکې ښکاری او یا به دور تنګي چې د هر یو اندام ساخت هغه به پکې معلومیږي او داغه چې دنه داسې به لکه گویا کې دا بربنده ده رزیل او ذلیل خلق دا به د قوم شریفان او اصیل خلق پاغي باندې بغلبه حاصله کی او رزالت والا او زلالت والا خلق دی به د قوم د تقدیر فیصله کی حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رب د کعبه من قسم چې ما خپل محبوب صلی الله علیه وسلم نه هم دغه شانته اوریدلی دي چې یو حدیث مبارک کې چونکه د تحوت تذکرہ راځي نو بیا تاسو کړو شو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه چې تحوت دا څه شی دی نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کمزور او ذلیلا رذیل خلق دا بچی دی نه په اصیل او نیکانو خلق باندې برتری حاصله کی او وعول نه مراد شریفه او خ خاندانونو والا خ خلق دا ذات مراد دی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل د دجال نمخ کې به ډیر کلونه د دوکي چې پاغي کې به رښتونه دروغجن ګڼل کېږي او دروغجن چې دینو دا به رښتونه ګڼل کېږي امانتدار به خیانتګر ګڼل کېږي او خیانتګر چې دغه به امانتدار ګڼل کېږي
داسې به د انسانیت په دل دماغ باندې په پردې ور واچولی شي چې هر څه به دې ته الټه ښکاري، د خیانتګر خیانت په دې ته نه ښکاري، بلکې نیک صالح متقی انسان به خیانتګر ګڼي چې دا خیانتګر دی، او چې کوم خیانتګر دی نه هغه به چې دی نو هغه ته به عزت ورکړي، هغه به خپل مشر جوړي. او په دغه زمانه کې به روبیزه دا به خبرې کی تاسو کړی شو چې د روبیزه نه څه مراد دی. نو فرمایل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم غټ فاسق سړی چې د خلقو په امور کې د قوم د ملت په معاملات کې به د خبرو کولو جسارت لري. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په خلقو باندې با داسې کلونه راشي چې هغه کې به دوکي هر طرف ته به دوکي په دغه وخت کې به دروغجن دا به چې نو رښتینه ګڼل کېږي او رښتینه چې دا به دروغجن ګڼل کېږي. بد دیانت دی به امانتدار ګڼل کېږي او امانتدار چې دی به بد دیانت ګڼل کېږي. او دا فاسق او فاجر دا به د قوم د طرف نه نمائندګي کوي. عزتمندو کو په دې احادیث مبارکو باندې مونږه غور وکړو، فکر وکړو، نو د دې نه دا خبره واضحه کیږي چې واقعي دا هغه وخت چې په دې کې امانتګر چې دی نو دا فاسق امانتګر ګڼل کېږي، خیانتګر چې دی نو دا امانتګر ګڼل کېږي، او حقیقت کې چې کوم امانتګر دی نه هغه خیانتګر ګڼل کېږي. دا په ټوله دنیا کې دغه ماحول دی. او د دنیا دا موجوده سیستم چې دی دا موجوده نظام لکه مثال دا جمهوریت دی کنه په دنیا کې، نو په ټوله دنیا باندې مونږه نظر ورواچو کو په ټوله دنیا مونږه یعنی دوره دغه نه نو کم از کم د خپل ملک ته وګورو کنه چې څومره د دوکې یو نظام دی کنه، څومره د دوکې یو نظام دی چې کم بدترین خلق دی، فاسقان فاجران دي، نو هغه چې دی نو په ملي معاملاتو کې د قومي معاملاتو کې چې دی نو هغه په لاس باندې ورغلي دي. نیک خلقو، دیندار خلقو، تقوادار خلقو او د الله په نظر کې چې کم خلق پسندیده دی نو دا خلق هر طرف ته کمزوري هر طرف ته کمزوري ده په دیندارو باندې، او د فاسقانو فاجرانو بادشاہي ده. عزتمندو دا لږ وخت دا د کوپر ته خدای چې دا مهلت ورکړی کنه، د کوپر د مزو وختونه ختمېدو واله دي، انقلاب راتلو واله دی. د کوپر د کافرانو چې دا کمی مزید چرچې وکړي بس دا د دې پورې وي. الله جل شانه چې دا څومره سختی او تنګي په دې دنیا باندې نن زمانه کې موجود ده کنه، دا څومره تکلیف څومره مصائب خاص طور مسلمانان دغه سره مخامخ دي. نو دا د یو د طلوع سحر یعنی د طلوع
د خلافت د نور د طلوع بشارت ته پدې کې لکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکونه په زبان نبوت سره دا خبره معلومه شوې ده چې په آخره زمانه کې به د خلافت قیام بکیږي د حضرت امام مهدی علیه الرضوان په لاس مبارک باندې. عزتمندو په دې باره کې نعیم ابن حماد رحمه الله په کتاب الفتن کې دا ذکر کړی دی چې د دجال د خروج نه مخکې به سکالونه د دوکي د دجال د خروج نه مخکې به سکالونه د دوکي چې په هغه کې به صادق دروغجن ګڼل کېږي یا دروغجن چې دی نه دا به صادق ګڼل کېږي کنه. نو د دجال د خروج نه مخکې دا دغه چې د صورتحال دا خو زمونږ په خپل سترګو باندې هر سړی عیني امانتدار چې دی نو دا خیانتګر ګڼل کېږي او خیانتګر چې دی نو دا امانتدار ګڼل کېږي او دا قوم بدترین خلق دا د قوم چې دی نو سرداران دي غیر سنجیده خلق او پریوتی خلق دا چې دی نو په قومي معاملاتو کې چې دی نو د قوم د تقدیر فیصلې کوي. نو ګورئ د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې د دجال زمانه نږدې ده ځکه چې نعیم ابن حماد رحمه الله چې دا حدیث ذکر کړی دی نو د دجال د خروج نه مخکې به څه کالونه داسې راځي هغه کالونه خوراله هغه وخت خوراغی نو د دجال خروج دا هم قریب دی او د دجال د خروج نه مخکې د حضرت امام مهدی علیه السلام ظهور دا هم قریب معلومیږي. والله اعلم. نور حقیقت علم الله تعالی ته دی. الله تعالی دې موږ ته د هر قسم ظاهری او باطنی فتنو نه امن راکړي. وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.